درته ووایه چې لکه څلور کاله ستا دا ژوند دی لیوني سره څنګه تېر کړ؟ تېره مې ورسره مور چې ډېره تنګ کړم، مور مې راغلې وه، مور تپوس یې نه وکړ، ما ته ورپسې مور راغله، ما له راغله مور. ګرانو کتونکو، ایلب خان شیرپور ویلفیر فاونډیشن د خپل وس مطابق د دغه بېوسه خلکو سره په دغه رمضان مبارک کې رمضان پیکیج روان کړی. چا له اوړه ورکوي، چا له غوړي ورکوي، چا له چاولې ورکوي، چا له چیني ورکوي. دې وخت کې دې زنانو ته چې کوم دی نو چاولې ورکوي، اوړه ورکوي، غوړي ورکوي. کونډه ده، څلورې لوریانې دي، دوی زامن دي. تپوس مې دی کوي، یو د 9 کالې دي، یو د 12 کالې دي. بکرۍ کې کار کوي، 150 روپۍ وروړي، روژه ماتې توشېږي، د نخره باندې دغه روژه ماتې را باندې تېر شي، ډېره سخته پرې تېرېږي. څنګه خپله خبره په خپله څو بچي دي؟ څو جنکۍ دي؟ 4 جنکۍ دي د کار نه اول مې مړ دی. ته هم پالج وهلې؟ زه پالج وهلې وم. 3 ورځې مې ونیولې، شوګر مې دی، بلډ پرېشر مې دی، شوګر مې ډېر چوي، هغې پالج وهلې. ګټه وټه څه ده؟ دغه 2 ماشومان ته ناست دي، دغه زامن مې دی. هغه د کور کې اوسېږم، کور مې خپل نشته. کور دې خپل نشته؟ نه نه، بل کور کې اوسېږم. دغه ماشومان ته ناست د بچو عمر دې څومره دی؟ یو د 9 کالو دی، یو د 12 کالو دی. لوڼه مې کشران زامن دي، لوڼې مشرانې دي. خاوند مې کینسر بیماري وه، د اختر په شپه باندې مړ دی، بد وژلي. ته چې د لور په کوواټ کې ورکول او نه درته خفه ناسته راولي؟ دا خبره مې خاوند ورکړې وه. دې سم سړی خو وو چې دا هغه شو لیوني و. اوس میاشت کېږي هغه تپوس راغلی دی، مړه ورغله. هغې هغه مې ځواب رسولی دی چې هغه ته یې ځان ورته ورسولی زه کوم خاوند یې کار ما نه شي کولی، زه ته دغه ماشومان ته ناست دی. ونه ژوند څنګه تېرېږي؟ دا د سترګو د اوښکې دا ژړا بیان کړي خپل درد څنګه؟ درته ووایه چې لکه غرونو ته څلور کاله ستا دا ژوند دی لیوني سره څنګه تېر کړ؟ تېره مې ورسره مور چې ډېره تنګ کړم، مور لیونۍ راغلې وه، مور تپوس یې نه وکړ، مور راغله، ما له راغله مور. دې سره یې راوړې وه، مې زه وکړم. نو 4 کاله لکه داسې لیوني سره که نه تاسو دا څنګه چې د مور ووایي چې راته پته نه وه او بیا راته وروسته پته ولګېده ښودلې بل کس و؟ ما سره خپل ټایم تېره کړو، دا ویې شړلې، بچي مې نشته ستا؟ دوی مو دا 2 میاشتې کې بیا مړ شو. اوس د کور حال څنګه دی؟ دلته ګټه وټه څنګه ده چې په دې کور کې اوسېږي؟ 2 عملونه مې د دې کور کې اوسېږي، یو کار والا سره کار کوي، یو موټر والا سره صحیح هم ده، خو بیا یو کور ګرانو کتونکو، په دغه سټورۍ کې دغه سټوري چې راته یې ښودلې یو ور وکړه بله د ګل شانتې بچې ژوند دی په لړزان او دا مسلسل چې کوم دی نو مسلسلې 4 کاله دې په اور کې تېر کړل. ډېر سخت امتحان نه تېرېږي. ګرانو کتونکو، ډېر خلک وچې ما له نمبر راکړه چې زه ورسره لږې خبرې وکړم، ما له نمبر راکړه چې زه ورسره لږ ګپې ولګوم. دا ما ولیدل ډېرو خلکو مونږ نمبر یې ورکړل، بیا تپوس وکړو چې را پلانکي درسره څه وکړل، وایي لږ ګپې راسره ولګو، بند یې کړ. په هر څه مونږ ګپېږو، خو موبایل ورسره نشته. اول پیسې ولګوي چې دوی له موبایل واخلم او بیا چې کوم دی نو خیر تاسو ورسره بیا خبرې مو کوئ، خو دوی مجبورۍ نه دې ځای ته راغلي او دومره عزتداره خلک دي چې د کیمرې ته کېناستل. لکه دلته خو چې چا رالېږلو ورته پته نه وه، نو دلته خو ورته به کیمره دي، نو هغې نه مخکې خو جړل چې داسې یو ژوند و چې ډېر ښه تېرېده چې خاوند ژوندی و. خو هغه خاوند هم د دې لور سره زیاتې کړی، داسې والدینو باندې زه همدردي نه در کومه چې تا د دې لور ژوند په کم ډول لګولی. ګرانو کتونکو، دې وخت کې امداد له راغلي، امداد ورسره وکړئ. ډېر انتهایي حقدار خلک لري، نو مرسته وکړئ. او زموږ په دې باندې اکاونټ نمبر دی، زمونږ پیسه نمبر دی، کور ته هم ورتلی شو، دلته هم راتلی شي، بلکل به ورته ستاسو امانت چې کوم دی نو هغه وررسي ضرور وسله.